بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن به مونږه پس چپټر په مخ کې بوزو. نن ټاپک زموږ سره دی بایو ډایورسټي. بایو معنی جاندار، ډایورسټي باندې مختلف. د بایو ډایورسټي ډیفینیشن داسې دی چې کله مختلف قسم جاندار په یو خاص ځای کې اوسېږي دې ته به مونږه بایو ډایورسټي وایي. جست لک اراؤنڈ یو، خپل گیر چاپیره وګورئ. اراؤنڈ مطلب ارد گرد گیر چاپیره. and observe the living thing، د جاندارو مشاهده وکړئ. observe معنی مشاهده کرنا، living things مطلب جاندار. do all the living things look alike، آیا ټول جاندار یو شانتی ښکاری؟ look معنی دکھائی دینا، alike معنی ایک جیسی. if no، کو پرس کا ستاسو جواب نه وي then why، نو دا ولی. all these living things are different in their functions and structures، دا ټول جاندار د شکل او د کار په بنیاد باندې د یو بل نه مختلف دي. ډیفرنٹ معنی مختلف، فنکشنز معنی کار او سټرکچر معنی شکل. The number of various types of living things found at a particular place is called biodiversity. کله چې په یو خاص ځای کې مختلف قسم جاندار اوسېږي دې ته به مونږه بایوډایورسټي وایي. various type مختلف قسم، living things جاندار، found مطلب میلاویږي. پارټیکولر پلیس په یو خاص ځای کې چې کله په یو خاص ځای کې مختلف قسم جاندار اوسېږي دې ته به مونږه بایوډایورسټي وایي. We still do not know the actual number and kinds of living things present on the earth. تر د وساته پورې مونږ په دنیا باندې د جاندارو اصل تعداد او قسمونه ونه پیژندل چې دا په څومره تعداد کې دي او کم قسم دي. Many types of living things have become extinct. بعض جاندار داسې دي چې هغه ورو ورو په ختمېدو دي، ناپید کېدو ول دي. extinct مطلب ناپید خونه، ختم خونه. The existence of many living things is in danger due to many factors. د بعضی وجوهاتو په وجه باندې د بعضی جاندارو وجود په خطر کې دی. existence وجود یا ژوند، living things جاندار، danger په خطر کې دی. factors مطلب وجوهات. such as destruction of habitat، د اوسېدو ځینه کمیدل، change of climate، په آب و هوا کې تبدیلی راتلو سره، increase of temperature on earth، د ځمکې درجه حرارت سیوا کېدو سره، and shortage of water، او د اوبو د قلت د وجنه د بعض جاندارو وجود په دنیا باندې په خطر کې دی. Do you know، کیا آپ جانتے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان has initiated to plant billions of trees to stop climate change. د پاکستان حکومت د آب و هوا د تبدیلی د وردولو دپاره بلین ټری منصوبه شروع کړې ده. initiated شروع کړې ده، ابتدایي کړې ده. near لاهور، لاهور ته نږدې. چانګامانګا is among one of the largest man-made forests. چانګامانګا کې یو داسې غټ ځنګل دی چې هغه انسانانو جوړ کړی دی. man-made انسانانو جوړ کړی. major body parts and their function، زموږ د وجود غټ حصې او د هغې کارونه. functions معنی کام. teeth، bones، lungs، heart، stomach، brain and muscle are major human body parts that we will study here. دلته به مونږ د teeth د غاښونو باره کې، bones د اډوکو باره کې، lungs د پیپړو باره کې، heart د زړه باره کې، stomach د معدې باره کې، brain د دماغو باره کې and muscle او د پټو باره کې چې کم د انساني وجود غټي غټي سیری د هغې باره کې به مطالعه کوو. په دې تصویر کې که تاسو وګورئ نو موږ له د انساني وجود راکړی دی او د انسان د وجود د هر یو پارټ ته خپل نوم لیکلی دی. برینز معنی دماغ، برین معنی دماغ. ټیت معنی دانت، غاښونه. وایند پایپ، سانس لینی کینالی، سا اغستو والا نالی، موږ چې ورته وچه غاړه وایي. هارټ زړه، هارټ معنی دل. لنگز، لنگز معنی پیپړې. لیور، لیور معنی جگر، کلیجی، اینه چې ورته مونږ وایي. سټامک، سټامک معنی معده. کډنی، کډنی معنی ګرده یا ګردې. بلډ ویسلز، د اینې رګونه. سمال انټسټاین، چوټي آنتې، نری کولمه. لارج انټسټاین، بڑی آنتې، غټه کولمه. مسلز، مسلز معنی پټې. بون، بون معنی ہڈی، اڈوکی. ٹیت، ٹیت معنی دانت، غاښونه. Can you swallow large pieces of bread and meat without chewing؟
تاسو وی بغیر د چقولو نه د روټۍ غټې غټې ټوکړې تیرولی شئ. سوالو معنی نیګل نه تیرول، پیسز معنی ټوکړې، بریډ معنی روټۍ، چیوینګ معنی چقول چبانه. د دې جواب دی نه، مونږ د روټۍ غټې غټې ټوکړې نشو تیرولی. کله چې مونږ روټۍ خورو نو پیله مونږ د روټۍ میده کو او د هغې نه پسې تیرو. There are 4 types of teeth that perform various function. زمونږ په خوله کې 4 قسم غاښونه دي او هغه مختلف کار کوي. د هر یو غاښ خپل کار دی. دلته موږ یو ټیبل را کړی دی. په دې ټیبل کې په دې پیله کالم کې د غاښونو نومونه را کړي دي. په دې دویم کالم کې د دې غاښونو تصویران را کړي دي او په دې دریم کالم کې د غاښونو کارونه لیکل دي چې دا غاښ څه کار کوي. نیم اول نمبر دی انسایزر. انسایزر ته موږ سنی هم وی، سامنے کې داند اپیله غاښونه. دا په تعداد کې اتئ، 4 په بره جامه کې او 4 په ښکته جامه کې د مخې د سر ته په خوله کې. د دې کار دی بایټینګ اینډ کټینګ فوډ. د دې په ذریعه باندې موږ خوراک کټ کوو. دویم نمبر دی کیناینز، نوکیلی داند 13 غاښونه. دا په تعداد کې 4، 2 په بره جامه کې او 2 په ښکته جامه کې. د دې انسایزر نه ښی او ګس طرف ته په بره جامه کې هم او په ښکته جامه کې هم. فیرسینګ اینډ ټیرینګ فوډ، د دې په ذریعه باندې موږ د خوراک چیر پاړ کوو، خوراک پیشلو. پری مولر، دال کې داند. د مولر او د کیناین په منځ کې پری مولري او دا په تعداد کې اتئ، 4 په بره جامه کې او 4 په ښکته جامه کې. چیوینګ اینډ ګرینډینګ فوډ، د دې په ذریعه باندې موږ خوراک چقو او میده کوو. چیوینګ مطلب چبانه، ګرینډینګ مطلب پیس نه میده کول. 4م نمبر دی مولر. په خوله کې د ټول نشاته غاښونو ته مونږ مولر وی او دا په تعداد کې 12، 6 په بره جامه کې او 6 په ښکته جامه کې. د دې داسې شکل دی غټ غاښونې او د دې کار دی چیوینګ اینډ ګرینډینګ فوډ. د دې په ذریعه باندې هم مونږ خوراک چقو او میده کوو. انټرسټینګ انفارمیشن، دلچسپ معلومات. دلته موږ له 2 کوپړی را کړي دي، سکل اف ریټ د منګکوري کوپړی، سکل اف ټایګر او د شیر د ټایګر کوپړی را الله کړي ده. A tiger has large canine whereas a rat has large incisor. د ټایګر د کیناین د غاښونه دا غټ دي وي اوږدی او د منګکوري د انسایزر غاښونه اوږدی. ټایګر uses its canines for piercing the prey. ټایګر د خپل ښکار د چیر پاړ کول لپاره خپل کیناین غاښونه استعمالوي. and rat uses its incisor for biting food or killing prey. او منګکوري خپل انسایزر غاښونه د شکار کول لپاره او د خوراک کټ کول لپاره استعمالوي. نو د ټایګر کیناین غاښونه غټ دي او د منګکوري انسایزر غاښونه غټ دي. ډو یو نو، کیا آپ جانتے ہیں؟ مختلف سوالونه راکړي دي، جوابونه به ورکو. which 3 body parts are in pair؟ زموږ د وجود کمې 3 حصې په جوړه کې دي. زموږ په وجود کې خو الله تعالی داسې ډېر اندامونه پیدا کړي دي چې هغه جوړې په شکل کې دي، لکه آیز سترګې، هینډز لاسونه، لیګز خپې، د دې نه علاوه لنګز پړپوس هم په جوړه کې دي، کډني ګردې د جوړې په شکل کې دي، د غاښونو د جامې بره جامه او ښکته جامه د هم د جوړې په شکل کې ده. Do all the teeth have same shape؟ آیا د ټولو غاښونو یو شانتي شکل دی؟ نو، نه. all the teeth have different shape. ټول غاښونه په مختلف شکلونو کې دي او د هر یو غاښ چې دی خپل کار دی. What is the difference between molar and premolar؟ په مولر او پریمولر غاښونو کې څه فرق دی؟ اول نمبر فرق دی په سایز کې دی. مولر غاښونه په سایز کې غټ دي، پریمولر غاښونه په سایز کې واړه دي. دویم نمبر دی پوینټس یا کسب، نوکدار سرونه. مولر غاښونه کې نوکدار سرونه 4 دي. دا مولر غاښونه په سایز کې غټ دي او دا 4 ګوټه شکل کې، نو د دې په هر یو ګوټ باندې 13 سرونه دي. ان پریمولر، په پریمولر باندې دا نوکدار 13 سرونه چې دي دا یا 2 یا 3 د دې نه سیوا نشي کېدی. What is the number of teeth in humans؟ د انسان په خوله کې د غاښونو تعداد څومره دی؟ 32 teeth. د انسان په خوله کې د غاښونو تعداد 32 دی. bones معنی هډیاں، اډوکی. press any bone of your body، د خپل وجود په یو اډوکی باندې زور ولګوئ. press معنی دبانا. it is hard or soft، دا سختی او کو نرم. most of the bones are hard، زیاتر اډوکی چې دي دا سختی. they are of various size and shape، او دا هر یو اډوکی خپل قد دی، خپل سایز دی او خپل شکل دی.
For example, the bones of the arm are longer than those of finger. د سنگل دا اډوکی دا اوږد دی د ګوتې د اډوکی نه. عام معنی دا سنگل، longer مطلب دی اوږد، finger مطلب دی انګلی یا ګوته. All the bones are united with one another at the joints, forming a frame called skeleton. دا ټول اډوکی د جاینټونو په ذریعہ باندې د یو بل سره میلاو شوي دي او یو خاص شکل جوړ کړی دی او دغه شکل ته مونږه سکیلټن ډانچه وي. د اډوکی چې په کم ځای باندې د یو بل سره میلاو شوي دغه ته مونږه جاینټس وي. جاینټس معنی جوړ، فریم معنی شکل، سکیلټل معنی ډانچه. Can you tell the function of bones؟ تاسو د اډوکو څه کارونه ویلی شئ؟ فنکشن معنی کار، بون معنی اډوکی. د اډوکو خو ډېر زیات کار دی، موږ به یو څو بیان کو. اول نمبر زمونږ چې کوم شکل دی دا د دې ډانچې په وجه باندې دی. د دې ډانچې په وجه باندې بعضې انسان لوړ دی، د هغه ډانچه غټه ده، بعضې انسان چیت دی د ډانچه وړه ده. دویم نمبر خبر دا ده زموږ په دې وجود کې دننه امپورټنټ آرګنز دي، لکه زړه دی، پړپوس دی، ګردې دي، دماغ دی، سترګه ده، ژبه ده. د دې ټولو حفاظت دا ډانچه کوي. زموږ د وجود زیات تر اینه چې دا په اډوک کې تیاریږي، نو کو اډوکې نه وي انسان به نه وي. What will happen if there are no bones in a human body؟ کو په انساني وجود کې دننه ډانچه نه وي نو د انسان باړو انسان ښکارېدی نه، ځکه چې د دې ډانچې په وجه باندې مونږ انسانان ښکارو، دا مونږ له د انسان شکل لا کوي. دویم نمبر خبر دا زموږ د اندامونو حفاظت کوي او د دې ډانچې د وجې نه مونږ رزیدي شو، کېناستي شو، نو کو ډانچه نه وي نو مونږ به هم نه وي. په دې تصویر کې موږ له دوه انساني ډانچې راکړي دي. دې ته یې لیکلي دی بیک ویو، دا ډانچې شاته طرف دی، او دې ته یې لیکلي دی فرنټ ویو، دا ډانچې مخکینی طرف دی. او هر یو اډوکي ته خپل خپل نوم لیکلی دی. راځئ چې د دې اډوکو دا نومونه یې زده کړو. سکل، سکل معنی کوپړي، د سر اډوکي ته کوپړی وایي. بون آف آرم، د سنګل اډوکي، بازو کې هډي. ریبز، پسلیا، چجو ته ریبز وایي. بیک بون، ریړ کې هډي، د ملا اډوکي ته بیک بون وایي. هپ بون، کلی کې هډي، د ټوټۍ اډوکي ته هپ بون وایي. بون آف هینډ، هاتھ کې هډي، د لاس اډوکي ته بون آف هینډ وایي. بون آف لیگ، پنډلي کې هډي یا ران کې هډي، د پتون اډوکي ته بون آف لیگ وایي. بون آف نی جوینټ، د زانګون اډوکي ته بون آف نی جوینټ وایي، ګوټ نه چې ورته وایي. بون آف انکل، د ګیټۍ د اډوکي ته بون آف انکل وایي، ټهني کې هډي. اکټیویټي 1.6 کمپلیټ د ټیبل، دا ټیبل کمپلیټ کړئ. په دې ټیبل کې دوه کالمونه راکړي دي. د یو طرف ته نیم آف دی بونز لیکلي، د اډوکو نومونه دي. فنکشنز وي، تاسو ورته کارونه ولیکئ. سکل، سکل وایي د کوپړی اډوکي ته. د سکل کار دی پروټیکټ د برین اینڈ سینس آرګن. زموږ په سر کې دماغ دی او سینس آرګن دی، لکه غوږونه، سترګې، ژبه، د دې ټولو حفاظت کوي. سټرکچر آف فیس، او زموږ د چهرې چې کوم شکل دی دا د سکل له وجې نه جوړ شوی دی. ریبز، پسلیا، چجو ته وایي، د دې کار دی پروټیکټ آرګن سچ ایز هارټ، لنګز. دا زموږ د قیمتي اندامونو حفاظت کوي، لکه زړه شو، پړپوس شو. دویم کار دی هیلپ پوش ایر آؤٹ آف لنګز، د پړپوس نه د هوا په ایستو کې دا زموږ مدد کوي. بونز آف هینډ، د لاس اډوکي. مومنٹ آف هینډ، د دې په ذریعه باندې موږ لاس لقولی شو. د لاس چې څونه حرکت دی دا د لاس د اډوکي په وجه باندې دی. کنټرول آبجیکټس، د دې په ذریعه باندې موږ آبجیکټ کنټرول کولی شو. کو ته پنسل راواخلې، کو پین راواخلې، کو کاڼې راخلې، کو کتاب راخلې، څه چوتې یا څه کېدې دا غونډ د لاس په ذریعه باندې کېږي او دا ټول د لاس د اډوکي موږ له سپورټ راکوي. بونز آف لیگ، د خپې اډوکي. هیلپ ان سټینډینګ، واکینګ، رننګ، جمپینګ، دا زموږ په اردېدو کې، په ګرځېدو کې، په منډه وهلو کې او په ټوپونو وهلو کې مدد کوي. For your information، ستاسو د معلومات لپاره there are 206 bones in the human skeleton. په انساني ډانچه کې 206 اډوکي دي. The bones of arm and legs are hollow. د لاس او د خپې اډوکي کوکلې دي. کوکلې مطلب ډډ دي، خالی دي. They have bone marrow which help to produce blood. په دې کې bone marrow دی. bone marrow مطلب مغز چې د هغه د اینې په پیدا کولو کې مدد ورکوي. د نن دپاره دا کار پوره دی. تر د بل لیکچره پورې ښاد و آباد اوسئ. د الله په امان.